طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه شروع رب کریم فرمائی ولقد اوخامخا پتحقیق سرا عهدنا منا امرنا مرکڑو منگا الى آدم علیہ السلام لرا من قبل وړاندې د محمد صلی الله علیه وسلم نا سشي امر کړو منگا پاولا سپاره کې تیر شوی چې ولا تقرب هذه الشجره منځ دې کېګا دی ونی ته د امر مو کړو کنيز دې شي فتكونا فتصير پس وګرځيږي تاسو دوانه من الظالمين د ضرر من الضارين د ضرر رسونکو نه د ځان خپل لره په خطا سره. دا کوم یو بوټو عبد الله ابن عباس او محمد ابن كعب ويا هي سنبله تنداد غنم بوټو چې دته منځ دې کېګا. دارنګ عبد الله ابن مسعود سے وہ هي شجره العنب دا د انګورو بوټو چې وته ویلې شي دته منځ دې کېګا. او قول د ابن جریج سے داده چې تین انځرو بوټه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې دا د کافورو بوټه. مختلف اقوال دي. سفیان الثوری سے وای النخل دا د کجورو بوټه. مشهور قول دا دی چې دا د غنمو بوټه و. مونږ امر کړو دته چې منځ دې کېږي آدم علیه السلام لرا چې دې بوټی ته من قبل وړاندې د دینه وړاندې د محمد صلی الله علیه وسلم نه فنسیا پس یاد وستل آدم علیه السلام دی لرا ولم نجد او مند نکړو له دی آدم علیه السلام لرم عزما من سقست او اراده عزم په دې کار کې. مجاهد سے وی صبرا ان اکل الشجر صبر ونکړو د خړلو د دی ونی نه. دارنګ حسن سے هم وی صبرا عما نهي عنه صبر ونکړو هغه سنه چې من کړې شی و دی دا غینه. وإذا ياتك وقلنا چويل منغا للملائكة ملائكو لرا اسجدوا سجدوا كيل آدم عليه السلام لرا فسجدوا پس طول سجدوا کړه الا ابلیس مگر ابلیس لعن پکې ونه کړه ابا انکار وکړو. ابو ذکر راځي واستكبر تکبر وکړو وکانا و دې یا وصار وګرځیدو من الكافرين د کافرانو یا د الله په علم کې مخکې نه د کافرانو نه وو. فقلنا پس ویل مونږه یا آدم علیه السلام ان هذا یقینا د ابلیس چې د عدو دشمن دی لکه تعالی ولې زوجک او بیبیستاله هم دشمن دی او تعالی هم دشمن دی. فلا یخرجنکما پس پتا کې و دې نه باسي تاسو دوانو لرا من الجنة د جنتنا یعنی په دې طریقې سره چې تابعداري مو کړنو د دې شیطان تاسو به بیا د جنت نه وځیا. فتشقا پس مشقت کې به پریوځي تاسو. فتشقا معنا پس مشقت کې به پریوځي تاسو. دنیا د مشقت زیاده ځکه حدیث کې راځي الدنیا او سجن المؤمن دنیا چې د مؤمن د پر جیل خانه ده. وجنت الکافر جنت د کافر د پر ځکه چې خپل خواهش مطابق ژوند تیریا. مؤمن د خپل خواهش مطابق ژوند تیریا چې قرآن او حدیث ورته سوی هغه مطابق. ان لك یقینا تعالی را آدم علیه السلام په دې جنت کې دا خبره ده الله تجوع نبوږي کیږي الله تجوع نبوږي کیږي فيها په دغه جنت کې ولا تعرى نبعري کیږي یعنی نب بربند کیږي د نور په لباس کې به پټي. وانك یقینا تچی لا تظمأ منا لا تعطشوا نبتگی کیگی لا تظمأ منا لا تعطشوا نبتگی کیگی فيها پدغ جنت کی ولا تضحى منا نبخل کیگی د وجه د گرمینا یعنی گرمی بدیم نکیگی. فوسوسا پس وسوسه شولا الیه دی آدم علیہ السلام تا شیطان قال نویل دی شیطان یا آدم علیہ السلام هل ادلک یا خودنو کم زتال علی شجره په یو داسې ونه باندې چې هغه د وخوړنو همیشه به په جنت کې منکیږي بنا بچی به تا ته ملاویږي ستا بچی به نه ختمیږي. وی ما هم نو خوړلې دا وردی ونی لره زید جنت نو وستما. هل ادلک یا خودنو کم زتا تعالی شجره په یو ونه باندې الخلد همیشګي یعنی چې همیشه به په جنت کې و ملکن او خودنو کم تا تداسې ونه چې په بادشاهي باندې چې دا د خوړل نو ستا بادشاهي به همیشه وي. لا یبلا زړیږي بنه بادشاهي ستا ختمیږي بنه فنا کیږي بنه. فاکلا پس اخوړه د دوانو آدم علیه السلام او حوا بیبي منها دغه بوټینا دغه نمونه.
معروف قولا فبدت پس ښکاره شو لهما دې دواړو لره سوآتهما عوراتهما سوآتهما عوراتهما عورات د دې دواړو وطفقا شروع شو دواړه یخصفان من یلصقان چې پیوسته کول دې دواړو علیهما په عورات خپلو باندې څه شی پیوسته کول من ورق الجنه پاڼو د ونو د جنت نه د انځر پاڼې لګول په ځان باندې وعصا خلاف کو په طریقې د خطا سره داسې معنا وکوي ځکه انبیا معصومین دي وعصا خلاف کو په طریقې د خطا سره آدم علیه السلام ربه در خپل فغوا پس بی نصیبه پاتې شو فغوا معنا پس بی نصیبه پاتې شو ځکه خپل مراد ته ونه رسېدو شیطان ورته ویلو چې ته به همیشه جنت کې نو دینه بی نصیبه پاتې شو ثم با اجتباه غرق دی آدم علیہ السلام لرا ربه رب د پتوبه سرا فتابا پس رجوع د رحمت وکړه الله تبارک وتعالى علیه پر آدم علیہ السلام باندې بالعفو پعفو سرا وهدا او هدایت وکړه لتوبه توبه ته چې غدوای ویلا اتم سپاره سوره اعراف کې تیر شوی دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دا قال انويل رب کریم اهبطا کشیا منها د جنتنا جميعا په غونډه باندې آدم علیہ السلام حوا بی شیطان دا مار وغیرہ ټول بعضکم بعض استاسنا لبعض بعض نور لرا عدوان دشمنان به شیطان زمون دشمن دی کنه یا مار هم زمون دشمن دی فاما یاتینکم پس کچ راشی تاسو لرا مني زما د طرف نه هدن هدایت کتاب او یا رسول فمن پسرا سو تبع چې تابعداري وکړه هدايه د هدایت زما فلا يضل پس نب گمراه کیږي دغه انسان په دنیا کې چا چې د کتاب الله تابعداري وکړه ولا يشقى نب بدبخت کیږي په آخرت کې رب کریم فرمای ومن راسک اعرض چې راځو کان ذکر د ذکر زمانہ یعنی د کتاب الله نه عن القرآن د قرآن نه مخ واړول یعنی تابعداري د قرآن ونکړه عمل ونکړه چې قرآن کې سدي پاغي باندې فإن له پس یقینا دغه انسان د پاره چې قرآن باندې عمل نه کوي معیشتا ژوند به ودن کن منا ضيقا تنگ دنیا کې به مور نوي دا خا قناعت به نوي روزانه به مال پسې لګیای دوکو باندې به مال ګټي دوکه باز به وغیرہ په دنیا کې صبر کوا د چا مال نه به پروا هم نوي په صبر سره ونحشره راپور تبکړو مونږ دلرا چې څوک په قرآن باندې عمل نه کوي یوم القیامت په ورځ د قیامت اعمالوند قال نو وی بدغ انسان رب زما لما حشرتني ولی پورته کته مالره اعمالوند او حالدار وقت پتاقی سره كنت ومزه په دنیا کې بصیرا بنا روغما رب کریم بجواب ورکیو ته قال نو به ورته رب کریم كذلك ام دغرنګي اتذكر اتلا تعالی آیاتنا زمون په دنیا کې فنسیتها معنا فترکتها فنسیتها معنا پستا یاد وسلاغله یعنی فترکتها پر خودلتا آیاتنا لرا عمل بد نه کول پر آیاتونو باندې وکذالک ام دغرنګ اليوم ننرز تنسا یاد به وستل شي ته د خیرنا یا تترک فی النار پر خودلې بشي په جهنم کې نو تاب په دنیا کې د آیاتونو هیروله پر خودل بده نو بدبخت انسان هغه د چې آیاتونه یاد کی قرآن یاد کی او بیا هیر کی دا لوی بدبخت انسان دی وکذالک لکدا چې بیان شو من اعرض عن ذکری وکذالک هم دغه رنګي نجزي جزا ورکوم من هغه چاله را اسرف چې زیاته کړي یعنی اشرک چې شرک کړي ولم یؤمن ایمان نوی وروړي بیاات ربه پایتونو در خپل باندې ولا عذاب الاخرت خامخ عذاب د اخرت چره د عذاب د دنیا نه اشد ډیر سخت و بقا من و ادوم دائم دی باقی دی افلم يهدي ایا نه دی واضح کړي لهم دی لرا دی قریشیانو لره خطاب قریشیانو ته چې دی په سفر کولو شام ته دی په قتل هغه قریه کلی به قتل چې کوم مخکینی عذابونه پیراغلیو هلاک شو قوم د صالح علیه السلام ستمودیان شو لوط علیہ السلام قوم وغیرہ د دې کلی به قتل اغي ته وي افلم يهدي نه دی واضح کړي لهم دی لره کم اهلکنا سمره هلاک کړي مونږه کثیرا اهلکنا ډیر هلاک کړي اهلکنا فاعل د يهدي دی یعنی دی ورته نه دی واضح کړي چې سمره هلاک کړي مونږه قبلهم وړاندې د دینه من القرون د اهل د قومونو
چې هغې تکذیب کړی د انبیاو یمشونه چې ګرځي دا قریشیان فی مساکنهم په کورونو د هغې کې ان فی ذلک یقینا په دې کې دا قریمو چې هلاک کړي دي لآیات معنا خامخا عبرتونه دي لأولی النهی دپاره د خاوندانو د خالص عقلونو هغې دپاره عبرتونه دي رب کریم فرمای ولولا کلمتون کچری نوې کلمه هغه چې په تقدیر کې لیکل شوی ده سبقت چې مخکې شوی ده په تقدیر کې من ربک د جانب درفستانه بتاخير العذاب عنهم په تاخير د عذاب باندې د دینه کچره دا نوې لکان من لکان العذاب خامخوي به عذاب لزاما من لازما لهم لازم به دی لره لکه څنګه چې لازم شوی مخکې قومونو د پاره دي تبم لازم وي خو لوح محفوظ کې لیکل شوی دی په تاخير د عذاب باندې واجل نیټه د مسمى معلومات دی لره تاریخ معلوم دی د دې چې مرګ دی وغیرہ فاصبر صبر کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علامه په سبانی یقولون چې وای دا کافران بدر ده وسبح منا وصلی منز کوا بحمد ربک پسنا د رب په باندې یعنی منز کوا قبل طلوع الشمس مخکې د خطلو د نورنا مراد تنه صلاه الصبح منز د سحر منز شو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مخکې د پیوتو د نور نه هم منځ کوه مراد تینا صلاة العصر منځ د مازیګر شو ومن آناء الليل او په وختونو د شپو کې هم منځ کوه مراد تینا صلاة المغرب والعشاء منځ د ماخام او د ماسخوتن شو فسبح معنا وصلي منځ کوه واطراف النهار خاصتا په طرفونو د ورځو کې مراد تینا صلاة الظهر منځ د ماسپخین شو دا ټول منځونه د قرآن نه ثابت شو لعلک خایگی تعالی ترضا چې خوشحال شي راضي شي په ورځ د قیامت کې چې تا ته کوم انعامات درکولی کېږي خاصتا شفاعت کبرا لکه ول بل ذکر ولا سوف يعطيك ربك فترضى زر دې چې دربه کې تعالی رب ستا فترضى پس ته راضي شي یعنی بخنه د امته ولا تمدن موږ دوائن لا تنظر نظر مکوا موږ دوا عینی کا سترګې خپلې دایمي طریقې باندې مدایم کوا الی ما هغه ستمتعنا چې شور کړې مونږه دې کافران لره به پاغي باندې هغې ته مه ګوره ازواجن معنا سډلو ته منهم د دې کافرانو نه یهود او نصارا چې دي زهرت الحیات الدنیا دا زینت د ژوند دنیوي دی صرف دا مال دولت چې مونږ دي ته ورکړی صرف دا زینت د دنیا د دی لره دا څه دپاره مونږ دي ورکړی لنفتنهم دې دپاره چې ازمایو مونږ دي لره فیه په دغه زینت دغه اموالو باندې ورزق ربک رزق د رب ستا چې د خیر ډېر غوره دی وابقا معنا ودوم دی دایم دی چې جنت دی دا ډېر غوره دی وامر امر کوه اهلک اهل خپل لره یعنې قوم خپل لره بالصلات په مانځه باندې هر سړي ته پکار دی چې خپل اهل ته امر کوي واصطبر من الصبر کوا علیها علی الصلاة په دغه مونځ باندې لا نسألک سوال نه کوو مونږ تانا رزقا د رزق سوال نه کوو چې ته رزق ورکه اهل خپل نحنو مونږ چې نرزقک روزي درکوو تا لره او اهل ستا لره والعاقبت او نیک انجام د آخرت چې دی للتقوا لاهل التقوا دپاره د تقوادارو دی متقیانو دپاره نیک انجام دی وقالوا ويدا أهل مكة لولا يأتينا هل لا يأتينا ولن رازي راتل نکړي مونږ لره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بآیت معجزات باندې چې دی ویلو معجزات غوښتي سفارت د سرو زرو کا د غرونو نه کده مکینه چې د هوار ډاک شي ولن رازي د معجزه من ربه د جانب د رب د دینه جواب اولم تأتهم یا ندی راغلی دی بینت واضح دلائل ما غص في الصحف الاولى چې دی په صحیفو الاولى په ولنه کې مخکې خلکو ته هم دا معجزات راغلی وغي انکار کړو نو عذابات پر راغل کدا معجزات تاسو تراشي نو تاسو به ماغي په شانتي حال وي ولو ان اهلكناهم کچره هلاک کړي مونږ دی لره بعذاب عذاب سره من قبله مخکې دراتلو د پیغمبر علی السلام نه نو دی بم هلاک کړي الله وي لقالوا خامخا ويل بدی په ورځ د قیامت ربنا یا رب زمونږه لولا ارسلت هل ارسلت ولدنا لګلو الینا مونږ لره رسولا چې تبلیغ راته کړي وي تا خو مونږ ته رسول نو لګل د دې د خله بندو مونږه الله وي فنتبع دی بباول چې مونږ تابعداري کړي وي کدا رسول راغلی آیات کدا آیاتونه زمو زکمو رسول لګل الله وي من قبل وړاندې د دینه دی به داسې ویله
چې فنتبع تابعداري کړې مونږ آیاتک د آیاتونو ستا که رسول دی لېږلی من قبل وړاندې د دې نه ان نذل چې ذلیل کېدو مونږه ونخزه او شرمېدو مونږه په ورځ د بدر کې یا په ورځ د قیامت کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویه ځکه مې ولېږلې دي ته لئلا یکون للناس علی الله حجتنا دې دپاره چې په دې خلکو باندې څه دلیل نه وي بیا دې دا ونه وایي چې تا مونږ ته رسول نه ولېږلی دا خوله مو ورته بنده که قلت ورته وایه جواب دی به ویل چې قیامت به کله راځي او هدایت باندې ته یې که مونږ یو په هدایت باندې جواب قلت ورته وایه پیغمبر علیه السلام کل هر یو د زمونږ نه منا و منکم ستاسو نه او د مونږ نه متربص معنا منتظر انتظار کوونکی یو بل ته انتظار کو فتربصوا پس فانتظروا پس تاسو هم انتظار کوئ د آینده کې فستعلمون پس زر دی چې پوه به شئ تاسو من اصحاب الصراط څوک دی ملګری د لارې السوي من المستقیم د برابرې ومن اهتدى څوک دی په هدایت باندې منا ومنکم یعنی مونږ نه او په تاسو کې به تاسو به پوه شئ چې څوک په هدایت دی او څوک بې لارې دی ورځ راتلو والا ده